بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، محمد أشرف الأولين والآخرين، خاتم السفراء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وإترته المعصومين، سيما على الجوهرة القدسية في تعين الإنسية، سورة النفس الكلية، جواد العالم الأقلية، بزعة الحقيقة النبوية، مطلع الأنوار العلوية، عين عيون الأسرار الفاطمية، المنجية محبيها عن النار، ثمرة شجرة اليقين، سيدة نساء العالمين، المعروفة بالقدر المجهولة بالقبر، عين الرسول الزهراء البتول صلواته وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. اولین خطبه کی اول خپل گناهگار وجود ته له دوستو پاک او پاکیزه مؤمنینو ته تقوا او پرهیزګرۍ دعوت درکو. یقینا ارزاقو کې رزقو کې بهترین رزق معنوي ده. رزق معنوي او مثال انداز ده چې انسان صاحب تقوا وي، بهترین رزق د سره ته ملو شوی ده. پیغمبر قول ده: من رزق التقى فقد رزق خير الدنيا والآخرة. چوته تقوا پرهیزګرۍ والا رزق ملو شو د سوای دنیا او آخرت بهترین رزق هغه ته ملو شوی دی. رزق صرف پیسہ نه دی، رزق صرف خونه نه دی، رزق صرف مادي خوراک نه دی. اصل رزق، حقیقی رزق معنوي رزق دی. معنوي رزق بهترین مثال تقوا پرهیزګرۍ، خود احکاماتو باندې عمل کول دي. ایام منسوب دي تاسو ته پاته د ورمنې زهرا سلام الله علیها پسې چې د اوریزو ته ایام فاطمیانه ویلي شوي دي. او کوشش وکړئ کوم مخصوص ورځې چې د بیبي روانې دي تاسو ته پاته وي 24-25 نه شهادت رسي، 20 نه بعد په کور نه رسي انسان بیا ودونه خوشحالۍ کوي. اغوریزو کې مجالس کیږي، اغوریزو کې په کور انسان ودونه خوشحالۍ نه وکړي. سوره زیات بیبي حواله سره مجالس او انعقاد کوي شي په کور د سره مجالس او انعقاد وشي. ویلې صدا عظمت دومره ده چې تاسو قرآن ته سترګې وغړوئ. آیه تطهیر اندغه بیبي په باره کې نازل شوی دی. آیه مباهله اندغه بیبي شان کې نازل شوی دی. آیه ذل قربا اندغه بیبي شان کې نازل شوی دی. سوره کوثر اندی بیبي شان کې نازل شوی دی. سوره قدر اندغه بیبي شان کې نازل شوی دی. نن کسان بیبي عظمت کموالی لپاره کوشش کوي مسلمان او یې پیغمبر سالور نونی وی نور نونی او د ثبتای بخونه خبر څه شته دي که نشته، خو بهر حال که چوک ثبتولی کوشش کوي کنه، خو مودا او طویل شو ستاهرا ور کې چوک نشته دی، هغه کې صدیقه ور کې چوک نشته دی، بتول ور کې نشته دی، راضیه ور کې نشته دی، مرضیه ور کې نشته دی. آیه تطهیر مصداق و مثال څورمنه دی، هغه کې نشته دی. ما ته چوک دوره صرف وایي څه د کومه یوه بیبي دی چې هغه لاسو سره 3 نغن پخه شول، قرآن ور باندې 10 آیتونه نازل کړل. زما دې دومره لذا دغو فضایلو رو سره د ویل شمس طهارت دی د ورمنې زهرا کور کې، سیادت دی د ورمنې زهرا کور کې، شرافت دی د ورمنې زهرا کور کې، شجاعت دی د ورمنې زهرا کور کې. ورمنه زهرا دی چې هغه نور شمس الضحا ګرځېدلی دی، بنت خیر الورا ګرځېدلی دی، حسنین مادر مهربان ګرځېدلی دی، علی روح روان ګرځېدلی دی. کسا فضایل دومره زیات رسول الله خو نه دی، خپله رسول نه دی، خو رسول الله په شان دی. دا ځان خبرې نه دي، احادیث ترجمانی درته کوم. رسول نه دی خو رسول الله په شان دی ضرور. ویلې څه حدیث کې ورته ویلي شوي دي مرآتا للرسول، هغه سي هستی چې هغه آینه رسول دی.
پیغمبر د پر آینه ګرځیدلی، یعنی پیغمبر اکرم کچېرې آینه کې ودرېږي څخل تبریخي خو به ماشه بریخي لکه څنګه ورمنه زهرا ده. هغه سي هستی څنګه د اخ چا کوله ده څنګه رسول الله په شان دی وو، نفس رسول وو د اخ کوله ده. هغه سي هستی څنګه د رسول الله په شان دی هسته و مور ګرځیدلی ده. حسنین رسول الله سره شباهت لري، ایماوی مور ګرځیدلی ده. هغه سي هستی څنګه صاحب نبوت لوروا، صاحب ولایت کوله وا، صاحبان امامات مور ګرځیدلی ده. عظیمه بیبی باندې بلند صلوات. یعنی زویل شم ټول فضائل کته سوکسوي کنه هغه د ورمنی چور چپیر ورمنی نه طواف کوي، ټول فضائل ټول کمالات ویلې سترګې وته وغړوي. نبوت دي کور سره تعلق لري، ولایات د ورمنی کور سره تعلق لري، امامات اندی کور سره تعلق لري. د ټول فضایل اندالته دي. او ځکه د نبوت او د امامات او د ولایات پښتنه شوی د تعارف شوی د چوک دي. تعارف بیبي زری سکیږي هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، یعنی ورمنه تعارف ذریعہ ګرځیدلی د امامات لپاره، نبوت لپاره، ولایت لپاره. پس خلاصات څه بیان کوم دا شته ویل شوم څه هغه سي هستی څنګه خو ذات کی بتول نه خو خبرو کی رسول نه. هغه سي عظیم ورمنه ده صدق وريزو سا موضوع سربرویو کس ورمنه ده یو خطاب شوی ده بتول. دا بتول څوک ده کنه یو عہده ده، دا د سینما نه ده. لکه څنګه امامات، نبوت، ولایت یو عہده ده، بتول شولا یو عہده ده. خدای دا عہده کائناتو کې دوه هسته او تویر کړي ده. ایوای بیبي مریم عذرا ته دا عہده ور کړله، ایوای ورمنه زهرا بیبي ته دا عہده ور کړي ده. وار چوک بتول جوړیدا نشي څو پرې خدای نه وغوړي. بیبي مریم څوک مله هغه بتول صغرا ګرځیدلی و، ورمنه زهرا سلام الله علیها بتول کبرا و ګرځیدله. صلی الله محمد و علیه وجه ده کسا بیبي مریم سلام الله علیها شوهر نو ودی نو کړلو، بتول و ګرځیدله. ورمنه زهرا صاحب اولاد جوړ شو، ازدواج وکړلو، بتول جوړ شو. هغه سي بیبي څنګه بتول شول خطاب زکه او توشول لم حبر غنه چې ته ګناه نه وشول او چې ته ورمنه نه لم حبر د پاره المنز ساقط نشول چې ته المنز قضا نکړلو. ورمنه اعظم ډیر زیاده حدیث ورو سره کته سوک سي قران ورو سره چونکه ټیم نه زکات دی. صرف یو حدیث تاسو خدمت کې عرض کوم. صرف حدیث زمن کې ان شاء الله ورسته مجالس رسی، مجالسو کې استفاده وکړي. ورمنه ایام دی، ورمنه عظمت نه ځون خبر کوي، توسل وشي ورمنه سره بیبي لمنه ونی نیولای شي یاد وساتوي. اکثر ولکو کې عربو کې ایران کې د دستور شته ده ایام فاطمیه کې ورمنه زهرا سلام الله علیها یو مجلس خپل خونی کې برگزار کړي. د خونو ولا مجلسونه محرومه کی وي کول کې چې د یونی مدام مجلس خونی کې کوي. زوري نه ده ډېر شان او شوکات سره کې ډېر غوټه مړې وکي، نمود نمایش ورکې وکي، ساده پروګرام وکا 15 کسان وي، یو ذاکر ویلې نه وي. حتی ځون ته مثال د موبایل کې وا نوها ویلې و نه راګي سکینه وتا وجوړې وتا. دا مجلسو ډېر برکات ده. خونی باندې کال افات و بلیات رفع دفع کوي، کال تکلیفونه مصیبتونه د نه طرف کوي. او بهجت باختی کې یو مجلس خونی کې کولو، مسجد کې به بات کې کېدو. هغه استاد آیت الله سید علی قاضی تبتبای به هر هفته کې مجلس کولو. دا مجلس وړو کې هغه نه ده مو د پاره درسګاه نه ده، عظیمه درسګاه ده، دین استفاده وکړي. یو حدیث ده زړه تاسو گوشگزار کوم. ابن عباس یې ان رسول الله کان جالسا ذات یوم وعنده علی و فاطمه والحسن والحسین. پیغمبر اکرم ناس و څنګه ورمنه زهرا مولا علی حسنین کریمین ناس. فقال پیغمبر اللهم انك تعلم ان هؤلاء اهل بيتي، خدای ته پته ده چې ما اهل بیت اندادي، اما اهل بیت اندادي واکرم الناس علی، خلقو کې ټولنه عزتمن کسان مو ساندودي. فاحبب من احبهم وابغض من ابغضهم، خدای مینا وکړ شو سره دوی سمینه وکي. خدای بغض کې نه وسه شو سره دغه خلقانی سات کې نه و بغض وسدي. سوره خوش قسمتي وي چې تاسو ته دغه خلقانی مینا ملو شوی ده. ووال من والاهم، خدایا ته
سرپرستی وکا اخچوت سے دوی سرا مینه وکی و عاد من عاداهم چوک دوی سره دشمنی وکی تو سره دشمنی وکستا و عین من اعانهم خدایا مدد وکا اخچوت سے دوی سره مدد وکی واجعلهم مطهرین من كل رجس خدایا د اهل بیت هر قسم ته رجس نه پاک و صفا وستا معصومین من كل ذنب خدای هر گناه نه صفا وستا و ایدهم بروح القدس منك خدای روح القدس را دوی مددگار وګرځيګا ثم قال عليه السلام پیغمبر بدین ورسته ولا یا علی انت امام امتی و خلیفه من علیها من بعدی یا علی من ورسته ای امت امام پیشوا و خلیفہ و جانشین تی وانت قائد المؤمنین الى الجنه یا علی د مؤمنین و مؤمنات د مؤمنین قائد رهبر جنت طرف ته تی وکانی انظر الى ابنه فاطمه پیغمبر ته دی عجیب نقشه ده ټول کې نولی دی پیغمبر ته دی سزد قسم س قیامت ریز بوی ورمنا زهرا سلام الله علیها بوی قد اقبلت یوم القیامه علی نجیب من نور ورمنا زهرا بد نور ولا ناقب باندې اوخي باندې سپراوی ان يمينها 70000 ملك وان يسارها 70000 ملك وبين يديها 70000 ملك وخلفها 70000 ملك ورمنا زهرا مخکب او یازر ملکی رواني وی څټه او یازر ملکی ون رواني وی خي طرف ته او یازر ملکی چپی طرف ته او یازر ملکو جرمت کے ہجوم کے بورمنا ناقائے نور باندې سپراوی قیامت کی مزال شروع کی تقود مؤمنات امتی الى الجنہ ورمنا بد جنات طرف تا د مؤمنین و مؤمنات و خزو سرپرستے کئی فایما امرأة صلت فی اليوم واللیلة 5 صلوات کومی خز زنانات روزانہ 5 وخت خپل المنزونه صحیح کئی وصامت شهر رمضان ماہ رمضان روزی سے دی وحجت بیت الله الحرام حج وربانی واجب شي حج وکي وزکت مالها زکات ور کوي خمسه د کوي واطاعت زوجها امړه اطاعت کوي ووالت عليا بعد دخلت الجنه بشفاعه ابنتي فاطمه وغا مون ورسته د علي ابن ابي طالب ولایت قبول کی دا خذب د ورمن زهرا شفاعت سره جنت نوزي جنت به ورمن زهرا سلام الله علیها شفاعت سنوزی و انها لسیدة نساء العالمین پیغمبر دوی ساندا ورمنا زهرا سیدة نساء العالمین ده د جنت نقشه پیش کړی د حدیث نور مختاج تا ده او صرف توسل لپاره اندایو د جمله وکم یا رسول الله د خپل زبان حال بیان کوم ورمنا زهرا په قیامت ریزي موجوده وي حاضر وي زنانا ور سره وي عالم محشر وي او یا رسول الله نیم خبر ورمنی سبل سو کی چه ور سره وي شفاعت لپاره نیم خبر یا رسول الله ورمن زهرا سب شفاعت دپاره د ابو الفضل العباس پرې ګل دسته ور سره وی کډوړی بلبل کشوري ور سره وی یا رسول الله نیم خبر ورمن زهرا سب شفاعت دپاره د وړه اصغر حلقې ور سره وی کډوړه ددک هغه وړه زنګوی ور سره وی یا رسول الله نیم خبر ورمن زهرا سب شفاعت دپاره د مولا حسین هغه کمیس ور سره وی چې کوم زهرا بی لسوس او د ګندلې وو کربلا کې بیا زخمی حالات کې وو نیم خبر یا رسول الله ورمن زهرا سب شفاعت لپاره د عباس چپا نشان ور سره وی کده شاهزاده علی اکبر علیه السلام شاملی به ور سره وی ورمن د شفاعت ذریعہ ګرځیدلی د زرانه سید الشهدا یا وسط چا توسل ور سره کړي دی ورمن توسل قبول کړي دی یا وسط